بسم الله الرحمن الرحیم. د مسجد نبوي د جمعې خطبه خطیب فضیلة الشیخ دکتور عبدالباری الثبیتی. عنوان د حج سفر له تلبیې څخه تر تزکیې پورې. نیټه 28 ذوالقعده 1440 هجری 15 مئی 2026 میلادي. اوله خطبه. الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام، أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الأمن والإيمان. اما بعد زخپل ځان او تاسو ته د الله د تقوا وصیت کوم، نو هم دا توخا او نجات دے او هم دا د قبولیت راز دے. الله فرمائی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی له الله نه ویریږئ، څنګه چې له هغه نه د ویریدلو حق دی، او تاسو ممرئ مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. دا مبارک وفدونه د ځمکې له لرې لرې سیمو څخه راغلي دي، رښتینو شوقونو را روان کړي دي او لویو هیلو یې لارښوونه کړې ده. د داسې مغفرت طالب دی چې ګناهونه کړي، د داسې مغفرت هیله لري چې خطاګانې پرې ورکې شي، او د داسې رحمت تمه لري چې زړونو ته سکون او آرام ورکړي. دوی په خپلو بارونو او درنو اندېښنو را رسیدلی دي، په سینو کې یې د ګناهونو او غمونو دروند پیټی پروت دی، او د ستر رب طرف ته متوجه شوي دي. په داسې زړونو چې د هغه پر کرم پوره باور لري او پوهیږي چې څوک د هغه در ته ورشي هغه نه شړي، او څوک چې له هغه هیله وکړي هغه یې نه ناامیده کوي. دوی د دنیا شور، رزق او برق او زینت شاته پریښی دی، سو د پاکۍ په میدانونو کې ودرېږي. ځکه کله چې امید رښتینی وي، انسان د بخښنې او عفو ځایونو ته رسوي. د حج سفر نه په قدمونو او د مناسکو په شمیر قیاس کولی شي، بلکې په هغو تقوا قیاس کولی شي چې په زړونو کې پیدا کیږي. نو بختور دی هغه څوک چې خپل راتګ کې رښتینی وي، په دعا کې اخلاص ولري، د خپل رب مخې ته په ادب او عاجزۍ ودرېږي، او دا مبارک موقف د نوی ژوند او نوی تړون آغاز وګرځوي. داسې شروع چې د ګناهونو پاڼې پکې وتړل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د الله لپاره حج وکړ، نه یې پکې څه جنسي خبره او کار وکړ او نه یې څه فسق او نافرمانی وکړه، نو دی د ګناهونو نه پاک په داسې حال کې واپس کیږي لکه څنګه چې په کوم ورځ خپلې مور زیږولی و. د حاجی سفر له احرام پیلیږي، نو خپل عادي کپړې وباسي، داسې لکه له هغو سره چې د دنیا درانه بارونه او اندېښنې هم له ځانه لرې کوي. ظاهرا ځان ساده کوي او باطنا هم له کبر، ریا او ځان ښودنې څخه پاکیږي، او په دې مبارکو ځایونو کې له الله پرته هر ډول تعلق پرېږدي. د حاجیانو لویې ډلې په یو قسم لباس کې ودرېږي، نو ټول فرقونه له منځه ځي، پردې او فاصلې ورکیږي، او د یو واحد امت مطلب پر ټولو ښکلي صورت څرګندېږي. او ته ای حاجي د همدې ستر امت یو برخه یې، هغه امت چې په خپل یووالي ستر دی، په خپل تاریخ کې ټینګ ولاړ دی، او په خپلو ارزښتونو کې لوړ مقام لري. داسې امت چې خلق یې په یوې عقیدې او د یوه رب په عبادت راټولیږي. د دې امت افراد زده کوي چې غوروالی په شکلونو او ظاهري صورتونو کې نه دی، نه په مال او منصب کې، بلکې اصل غوروالی په هغه ایمان کې دی چې په زړونو کې ځای نیسي، نیتونه یې رښتیا ثابتوي او عملونه یې څرګندوي. الله فرمایي: بېشکه د الله په نزد په تاسو کې ډېر عزتمن ستاسو زیات پرهیزګار دی. بیا حاجي خپل غږ پورته کوي: لبیک اللهم لبیک. دا داسې کلمه ده چې د ټول ژوند مطلب پکې نغښتی دی، لکه داسې چې وایي: ای ربا، زه ستا لپاره حاضر یم، ستا امر ته تسلیمېدونکی یم، ستا طرف ته راغلی یم، او له تا پرته هر څه مې پرېښي دي. تلبیه په ژبه غږ شي، خو معنی په زړه کې ځای نیسي او ویښوي یې. بیا هم دا معناګانې د انسان په ژوند کې په عمل بدلیږي، په مانځه کې خشوع، په کار کې امانت، په معامله کې رښتینولي، او په ژوند کې استقامت. بیا په طواف کې داخليږي، د الله د کور غیر چاپیره ګرځي، او ورسره په زړه کې تر دې هم لوی معناګانې را سرخي. زړه نور د خپل شهوت،
مال نفس خواهشاتو او د خلقو د رضا په محور نه ګرځي بلکې یوازې د الله د رضا پر شاوخوا را سرخي داسې ښکاري لکه طواف چې د ژوند هدف بیرته سموي او انسان ته ورزده کوي چې الله خپله موخه وګرځوي او پوه شي چې ټول ژوند باید د الله د رضا په محور را سرخي. بیا د صفا او مروه ترمنځ سعی کوي او د هاجر علیه السلام هغه منډې ذهن کې حاضروي کله چې هغه په داسې دره کې وه چې نه پکې کرونده وه او نه اوبه خو بیا هم له الله سره یې تعلق و. هغې په خپل بدن سعی وکړه خو زړه یې پر خپل رب ډاډ نو حاجي زده کوي چې اسباب اختیار کړي خو عبادت یې ونه کړي په ځمکه کې هڅه وکړي خو زړه یې د اسمان له رب سره تړلی وي. بیا د عرفې ورځ راځي هغه ورځ چې زړونه ورته په شوق وي او انسان پکې له خپل ځان سره د رښتینولۍ وقفه کوي خپله کمزوري ویني خپل کمی را یادوي او خپل ګناهونه مخې ته درېدلي احساسوي نو د خپل رب په وړاندې مات او عاجز درېږي د ویرې او هیلې اوښکې تویوي او باور لري چې د الله دروازه هیڅکله نه بندیږي او د هغه رحمت زموږ له ګناهونو څخه ډېر پراخه دی. څوک چې پر اختیا بیرته الله ته وګرځي الله ورته د قبولیت دروازې پرانیزي. بیا جمرات ولي کاڼې غورځوي خو داسې لکه له هغو سره چې خپل عادي ګناهونه هم غورځوي. هغه اعلان کوي چې نور به د ګناه لارې ته نه ورګرځي بلکې د استقامت او د نفس د مبارزې لار به غوره کوي او په همدې ګڼه ګوڼه کې کله چې خلق ورسره ټکر شي یا څوک پرې ظلم وکړي صبر او زغم زده کوي خپله ژبه ساتي او غصه قابو کوي د الله د دې حکم له وجې نه نو په حج کې نه د ښځو د شهوت خبرې کول شته او نه د الله نافرمانی او نه جګړه. بیا حاجي د دې نوي چلن او اخلاقو سره خپل ټول ژوند ته په خپل کور په خپل کار په خپلو تعلقاتو او په هر کار کې راستنیږي. په دې توګه حج د یوې الهي او ایمانی سکول په څیر کیږي چې له هغې حاجي د تقوا سره راوتلی وي خپل ځان یې پاک کړی وي خپل زړه یې پاک وي او خپل اخلاق یې اصلاح کړي وي. الله فرمایي هرګز نه رسي الله ته د دوی وینې د دوی غوښې او نه د دوی وینې لیکن رسي دته تقوا ستاسو له طرف نه. زه هم دا خبره کوم او له الله څخه د ځان تاسو او ټولو مسلمانانو لپاره د هرې ګناه بخښنه غواړم. تاسو هم له هغه نه بخښنه غواړئ یقینا هغه ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. دویمه خطبه. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الفضل أحمده سبحانه وأشكره له الخلق والأمر. اما بعد زه خپل ځان او تاسو ته له الله څخه د یرې او تقوا وصیت کوم. د الله په خپلو بندګانو رحمت دی چې خیر یوازې د حاجیانو لپاره نه دی ټاکلی بلکې د ټولو لپاره یې دروازې پرانیستې دي. د ذوالحجې 10 ورځې ډېرې سترې ورځې دي چې الله پرې قسم هم کړی دی. الله فرمایي والفجر وليال عشر قسم دی په فجر یعنی سبا باندې او په 10 شپو باندې. الله په هیڅ شي قسم نه خوري مگر د هغه د ستر مقام لپاره. دا هغه ورځې دي چې ثوابونه پکې څو چنده کیږي او رحمتونه پکې نازلیږي. په دې کې منځ روژه ذکر صدقه او تکبیر شامل دي. د عبادت هر قسم پکې سره راټولیږي داسې لکه د یوې اخلاص دعوت په څیر چې وایي نږدې شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ذوالحجې د 10 ورځو نه نورې کومې داسې ورځې نشته چې پکې نیک عملونه الله ته زیات محبوبي. صحابه وپوښتل ای د الله رسوله د الله په لار کې جهاد هم نه؟ وی فرمایل د الله په لار کې جهاد هم نه مګر هغه سړی چې د ځان او مال سره وواته او په دغو شیانو یعنی ځان او مال کې هیڅ شی بیرته را نه وړ یعنی شهید شو. نو په دې 10 ورځو کې نیک عمل د الله په نزد ډېر پاک او ډېر زیات ثواب والا دی. د دې ورځو له سترو ورځو څخه د عرفې ورځ ده د بخښنې ورځ ده. هغه ورځ چې الله پکې ګناهونه محو کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د الله نه امید ده چې د عرفې د ورځې روژه د تیر شوي کال او د راتلونکي کال د ګناهونو د ختمېدو یعنی معاف کېدو سبب ګرځي. د 2 کلونو د ګناهونو بخښنه د یو لږ عمل په بدل کې ډېر ستر اجر دی. نو خپل ځان مه محروموه خپله توبه مه ځنډوه او دا فرصت مه ضایع کوه. عمر محدود دی ورځې تیریږي
ډیر خلق داسې و چې نیت یې درلود په عمل یې ونه کړ او نیکمرغه هغه څوک دی چې زر اقدام وکړي او د الله طرف ته راوګرځي نو د الله پر غوره مخلوق درود او سلام ولېږئ چې محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی. الله په خپل بنده او رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې دومره درود سلام او برکتونه ولېږه څومره چې پرې ذکر کوونکي لیږي او غافلان د هغه له ذکره غافل دي. ای الله موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت او د هغه ښه اتباع په نصیب کړه او موږ له هغو اهل سنتونه وګرځوه چې د هغه په طریقه ګرځي. الله د څلورو راشدو خلیفګانو ابو بکر، عمر، عثمان او علی رضی الله عنهم او د هغه پاک آل او صحابه کرامو څخه راضي شه او له هغوی سره زموږ نه هم په خپل عفو سره راضي شه. ای اکرم الاکرمین الله اسلام او مسلمانان عزتمن کړه، د مسلمانانو حال سم کړه او د هغوی کلمه په حق او هدایت سره جمع کړه. د مسلمانانو د دښمنانو نه ورته کافي شه او له هغوی هر هغه فتنه دفع کړه چې ښکاره وي او که پټه. الله د غم ځپلو مسلمانانو غمونه لرې کړه، د مصیبت ځپلو مصیبتونه ختم کړه، د قرضدارانو قرض ختم کړه او زمونږ ناروغان او د مسلمانانو ناروغانو ته شفا ورکړه. زمونږ په مړو او د مسلمانانو په مړو رحم وکړه. الله په هر ځای کې د مظلومانو مرسته او پالنه وکړه، د هغوی ویرې او خفګانونه له منځه یوسه، د هغوی وینې خوندي کړه او د ظالمانو مکرونه ترې لرې کړه. الله ته زمونږ امام او حاکم خادم الحرمین شریفین ته د هغه څه توفیق ورکړه چې ته یې خوښوي او پرې راضي کېږي. الله د خپل هدایت توفیق ورته ورکړه او عمل د خپل رضا مطابق وګرځوه او د هغه ولی عهد ته د هر ښه کار توفیق ورکړه. ای رب العالمین او دغه هیواد په امن او اطمینان کې وساته، داسې چې سکینت پټ کړی وي او خلق یې په ښې خبرې، نیکو اعمالو او صافو نیتونو سره راټول شي. د ټولو مسلمانانو ملکونه وساته، د هغوی ځمکې او اسمانونه له خیر او امن نه ډک کړه. ای رب العالمین ای زمونږ ربه موږ ته په دنیا کې نعمت راکړه او په آخرت کې هم نعمت راکړه او موږ د اور له عذاب وساته. ای زمونږ ربه موږ په خپلو ځانونو ظلم کړی دی او که چېرې ته موږ ونه بخې او پر موږ رحم ونه کړې نو موږ به خامخا لازما له تاوانیانو څخه شو. ای زمونږ ربه ته موږ ته مغفرت وکړه او زمونږ هغو ورونو ته چې زمونږ نه په ایمان سره سبقت او لومبیوالی کړی دی او ته زمونږ په زړونو کې د هغو کسانو لپاره هیڅ بغض او کینه مه پیدا کوه چې ایمان یې راوړی دی. ای زمونږ ربه بېشکه ته ډېر نرمي کوونکی بېحده رحم کوونکی یې. بېشکه الله د انصاف کولو او احسان کولو او خپلوانو ته د ورکړې حکم کوي او له فحاشۍ او بدو کارونو او سرکشۍ نه منع کوي. هغه تاسو ته واز کوي د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. نو تاسو الله یادوئ، هغه به تاسو یاد کړي او د نعمتونو شکر وباسئ چې نور یې درته ډیر کړي او خامخا د الله یادول ډیر لوی دي او الله پوهیږي په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ.